ته چې په دغه منبر ناسې د قام د ځوان او د قام د بچي لپاره دې خبره کړې ده؟ حقوق العباد له دې څومره ټچ ورکړی دی؟ ته ماته ده ووایه تا که له مولوي صاحب له تنخواه ورکړې ده؟ نه. او خبرې ورپسې داسې کې چې لکه دا مولا مکمل ستاسو په نیز یو کافر دی او صحیح مسلمانان تاسو دوپړي ماران ډمان یې. چپ کښېنه د پخې ډمې زویه. مولانا صاحبو زمونږ مشر یې مولانا صاحب رښتیا به وایي نن د جمعې ورځ تېره شوله په قامي مسله دې بحث کړی دی. ته چې په دغه منبر ناسې د قام د ځوان او د قام د بچي لپاره دې خبره کړې ده؟ حقوق العباد له دې څومره ټچ ورکړی دی؟ تا زما پلار ته ویلي دي چې زما خور واده ده او هغه له ځمکه ورکول پکار دي ځکه چې هغه د غربت ژوند تېروي. ویلي دي ورته زما ترور واده شوې ده. تا زما پلار ته د جمعې په منځه کې دا بیان کړی دی چې ظالمه ته چې په دې ځمکه باندې قابض یې او دا کم حصه چې ته خورې دا د چا د سره ده؟ ویلي دي ورته؟ نه دي ورته ویلي. مولانا صاحبو د خان صاحب داړې نه او د ملک صاحب داړې نه لږ راړخته شه، خپله مزدوري کوه، نر غږېږه، نرې خبرې کوه او څوک دې نر شي تا ته دې وګوري. ته چې کومه څوکۍ سنبالې او په کوم منبر باندې ناست دا ډېر مقدس ځای. ماشاءالله ماشاءالله ویری ویری نایس زبردست. ښه ما خو که تاسو صرف دمان یې، خو الحمدلله زمونږ علما کرامو دومره کار کړی دی چې ته د حقوق العباد نه ښه خبر کړې، خو تا په هغې دې په تا ځان غلی کړی دی، دې په پلار ځان غلی کړی دی. آیا ته ماته ده ووایه چې تا ته کم ډم، کم پنکار، کم اجړه، کم کدړه تا ته دا خبرې ښولي دي چې حقوق العباد چې دی نو مسله ده، خور له د حق ورکولو مسله ده، ترور دې د هغه چې دی واده شوی د هغې جایداد کې هغې غربت ژوند تېروي. چا د دې خبرو نه ته خبر کړې؟ ربابي ته خبر کړې، دوپړي مار ته خبر کړې، ډم ته خبر کړې، کدړه ته خبر کړې، اجړه ته خبر کړې؟ بچیا دا ال راته چې دی ته نن ماته ده ووایه چې ته د دې خبرو نه چا خبر کړې؟ الحمدلله زه دا یم چې دا ته ته دغه علما کرامو دغه ملا صاحب ته نه ته خبر کړې. ګینې ته به هم لکه د دې کوتک په پرتوګ کې رالوی شوې وې، هېڅ نه به هم نه وې خبر. خو چې دا څه پته درته شته نو زه والله چې مطمئنه شوم د خپلو ملیانو نه، د خپلو علما کرامو نه چې ماشاءالله هغوی دومره کار کړی چې ستا رنګې ډم هم چې دی هغې د حقوق العباد نه خبر کړی دی. او ته نن راځې دومره یې پوه کړی مې، دومره خبر کړی مې، او بیا هم راځې کمثل انسانه نمک حرامه یې که نه چې ته راځې او واپس هم په بل چا دې وس نه رسي. همهغه ملا صاحب ته راتو شولې او ورته ویې چې یاره ملا صاحب تا چې دی نن په جومات کې چې دی کم ټچ ورکړی دی، ته تېره که کلمه چې تا دا خبرې د ډم نه زده کړي دي، د کولال نه دې زده کړي دي، د نهي نه دې زده کړي دي، دا کدړه نه دې زده کړي دي، که یو ډمې ډانسرې نه دې زده کړي دي. بچیا دا خبرې خو د ملیان کوي، دا تا د ملیان زده کړي دي، په دې خبره به اوس ته نه منکرېږي. او بله خبره دا ده چې ته یا ستا پلار تاسو دومره لکه چې دی د حقوق العباد خیال نه ساتئ چې ستا خور د غربت ژوند تېروي، تا کې هم دومره دغه نشته. ته دومره ملا خبر کړی ستا د پلار او تاسو جوړ جومات ته بیا بیخي نه ځئ. تاسو که ته ماته په ایمان ووایه چې تاسو ته دا خبرې چا ښولي دي، دا به درته ملا ښولي وي. تاسو کله مولوي صاحب له ورغلي چې یاره دغسې مولوي صاحب زما چې دی نو خور دغسې په غربت کې ژوند تېروي او دا پلار مې ولا حق نه ورکوي، دا حق ستا نه جوړېږي چې ته ورشي ملا صاحب له، که نه مولوي صاحب تا پسې کور له راشي. ته کله تېره که کلمه چې ته جمعې ورځې له مکمل بیان اورېدو له کله تلې نه، ته به هر پروګرام له هر ځای کې چې ډمې وي، هر ځای کې چې د رباب منګي پروګرام وي هغې له به ته تلې او تا به پکې رباب په لاس کې راغستی وي، تا به هلته کې چاربیتې هم ویلی وي، تا به هلته کې ټپې هم ویلی وي. د دې ګناهګار هم اوس په ملا صاحب وي، دا درته ملا صاحب ښولي دي، خو ستا پلار ستا تربیت صحیح نه دی کړی که نه بچیا. ته چې دومره په رباب او په منګي باندې فخر کې او ځان ته قام پرسته وې، نو دا قام پرستۍ کې را نه راځي. رباب او پرستو کار نه خو ډمانو کار دی. او تاسو چې دومره په رباب او منګي باندې فخر کوئ او بیا درته څوک وایي چې د پخې ډمې زامنو یا د پخې ډمې زویه، نو بیا پې چې دی تا کار ولې درځي؟ خو وایه چې ډمان یو که نه. های افسوس داسې کدړاګان، داسې اجړاګان، دا به راپاس یو د مولانا صاحب خبرې به وکړي په ملا به تنقید وکړي. بچیا په دا خبرو نشي خلاصېدی. ته خو به دلته کې چې دی زه په ملا باندې دا تنقید وکړي، خو بله ورځ له به لکه د موسی رنګې تم روان یې، زه به هم ځم هلته کې به تم دا جواب ورکړې او ځم چې ته ملا له ورغلې وې، ته ملا سره څومره ناست وې. ملا خو چې دی د ټول کلي یو ملا دی دغه جومات کې درته ناست وي، په ورځ کې دله 15 ټیمه مونځ کوي،
چې مردار شي جنازه دې کوي چې پیدا شي غوږ کې درته اذان کوي چې ورکوټې رالویږي د الف باتانه تر والناسه پورې درته سبق ښیي ته ماته ده ووایه تا کله مولوي صاحب له تنخوا ورکړې ده نه او خبرې ورپسې داسې کې چې لکه دا مولا مکمل ستاسو په نیز یو کافر دی او صحیح مسلمانان تاسو دوپړي ماران ډمان یې چپ کېنه د پخې ډمې زویه